الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا بذلك أبو بكر قال حدثنا بذلك بسند المذكور قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا عكرمة عن مالك قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا إذا تاسو جاء ته پته و چې خبره پدې کې و چې ان الماء طهور لا ينجسه شيء او الماء طهور لا ينجسه شيء او بلدارنګ د درې قسمه روایتونه راغلي نو هغه باندې هغه دوه مذهبونو والا استدلال کړ چې وبا چې دې د نه پلیتي تر سوچ طبيعیت بدل نشي یا احد الاوصاف من ویلو چې لګي وبخو مطلق کو سره پلیتي استعمال نه وته ډېرې چې تغییر او پاتې شو مسله دې بیره بوزا دغه جواب وشو دو حالت یو حالت چې غندونو نډک دویم حالت چې غندونه او غندو بلر شي پاک دا چې وبو د نجاست پریوزي امت په دې متفق د چې دا غندش اوخ مردار پریوته د کوی کې ته دا پاکي مردار سپې په کې ورزيدل ته دا پاکي د هیڅ دیوینو نډکی کپڑے پرتی دي غټو د سماته وچ پرو د ته دا پاکي سیلابون راوړي ما دویم حالت چې د هر څه لري کې او بیا اوبر او پټ کېږي د پاکي درې مثالونه بیان دو ذکر شو ان المسلم لا ينجس معنا دادا چې مسلمان نجس کېږي نه ځکه د دوه حالت یو حالت چې د المنز کوي تلاوت کوي مسجد ته ځي په دې حواله سره د په نجاست او حدث کې د نشي کولای او یو حالت مصافحه معانقه مباشره ده مواکله مشاربه ده هغه په حواله سره پاک دویمه مسله وشو د جنوب خبر امدا د زمکه مسله را چې زمکه نه پلیتی الګا څنګه نه پلیتیږي ګند پزماکه پروت او ته دا پاک ده معنا د زمکه دوه حالت دي که ګندونه په پراتونو نجسه که ګندونه د لری کړو اثر ختم شو نور هوا او هلايات سیمټ ماربل او ودی منځل پاک شو د دې معنا چرم دا نشي کېدای چې د ګندونو ډېرې دی په پروت او زمکه پلیتیږي بیا زمکه چې کله پلیت شي زمنګ او د شوافی او روان حدیث کې دا اختلاف د پاکېدو په حواله اختلاف احناف وې زمکه چې پلیت شو دا په پاکيږي په یو د امور ثلاثه په احد الامور الثلاثه باندې څنګه اول چې دا کم غند او تر کم زیات غند اثرات دا غن او چې کم خاورې پورې شګي پورې غن رسیدلې کچا زمکه دا لري که پاکه دویم دا د نور په باندې ولګي د نمر زکات الارض یبصها نور په ولګل هوا تیز سیلې ولګل ازمکه وچا کړه اثر د نجاست ختم کړه اگر کا وینځل د نه اگر کا خور او شګر غرزول نه دریم صورت کچا زمکه او به واړه ټول لمده خاوره بیلچه باندې اوچته کبر او کسیمټو ماربل دي هغه بغیر وینځلو بیا نه پاکي اب بیا وینځي وې پر ورته راواله او په ورته ونیسي بغیر امام شافعي سے وایي چې زمکه پلیته شو بغیر د وینځلو نه په هیڅ صورت هم نه پاکي متطهر صرف وبدي امنګ وی هغه حدیث سره بس کوي زکات الارض یوسف چې زمکه وچه شو نو پاک شو
کنور سره وچه شو که تیزی سلی او هوا سره وچه شو عرب إذا جاء أعرابي فقام يقول في المسجد دا عربی صوب دیهاتی باندچی دی دین نو دی علم نو لآدابو ناخبر و بے خبر دیهاتو باندو کی بوزیدلو خانو گڑی بزی بسر نو یو دارا چه اقرا ابن حابس دا دیهاتیو دی مسجد نبوی پا سہن کی پا یو کنچ کی پا والاڑا بیتیازیو دویم قولدار عیینه ابن حسوین سوار سر دریم ذوالخوی سوارا مشهور په حارقوس باندې حارقوس ذوالخوی سره تشی بار تراوتی دا دریو کې درې نمونه راغلي یو و په ولاړه باندې امتیاز وک صحابه کرام وی مکه دیکھ اختصار دا مکہ و اترک پرید دا بیادا بیدا سکتے ہیں دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له اسیسی ولی رسول اللہ ولی پرید یو د دې وجنا کدی دا غوسه ټولو په یو کو د منډه کړي وي نو یو داو چې بدن به په ولاړو پونډای جامې دا به خرابې دي اوس خو په یو ځای کړي وي بیا به مختلف ځایونه څخه شوي دویم جی تاسو به اورېدلي ژوند کې تجربې کېږي خلکو نه سړی خبرې اوري کم سړی چې بول شروع کی تیزۍ سره او یو دمې بیرته بند دي څوک پې اواز وکړي دته د عرق النسا بیماري پیدا کړي یو رگ داغه بند چې درد کوي یا الله خطرناک موږ ورته عرق النسا بیماري وایو هغه بیماري د دې نه بیا پیدا کېږي ویا لکه مه کوئ اوس به غریب په تیزۍ بولې کنټرولوي بله بیماري ورته پیدا دریم ډاکټران وایي چې یو سړی بولې کوي تشي او دی تنګ کړی او یو دمې بیرته بندي کړي د ګونډو بیماري ورته پیدا کړي دا ګونډې خوږېږي ګونډو کې اوبه کمې شوې ګونډې ټقار کوي نو رسول الله شفقتاً ورته طباً ورته دا وویل چې مه بندوئ پې باندې إن هذه المساجد لا تصلح لشيء منها بیا ورته حضور وویل چې ګوره دا جوماتونه دي جایز نه ده لشیء من هذا البول مناسب نه ده دا جومات لپاره دی او سیز چې هغه دا بولی دي که سړی پکې کوي والعذره که غټو د سماتی ولې خدای بنده جومات د دې لپاره نه ده مناسب نه ده آدابونه خراب انما هي بېشکه دا جوماتونه جوړ شوي دي لذکر الله دې کې به د الله ذکر کوي والصلات منځونه به کوي قرات د قرآن ناظره او حفظ معنا اکرامه وی او کما قال رسول یا باز نور جملې مرته حضور دې په شانو فرمایي فامر رجل یو سړی ته وی ورپاڅه یو بوقو به یو کې ذنوب راځي بلکې دل ورځي دل و غټه بوکا ذنوب وړه بوکا یو بوقو براوړل او فشنه علی چانکاوی کپا غزای باندې نو صحابي راوړي او باغزای چانکاو کړي د شن معنا یوازې چانکاو نه ده د شن معنا دا د ګوره مولانا صاحب شن دې تم وایي چې د اوبه راواله د ګوتو په سر پرخ او شن دې تم وایي ګوره په یو ځای باندې وباړول فی موضع واحد کم ځای باندې چې بولې دي په هغه ځای باندې واړي صب الماء على موضع واحد د دې نه تعبیر کېدلی شي په څه باندې شن باندې کنه شن وی پرخ چانکاو ده وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه غير انه لم يذكر قوله ان هذه المساجد الى اخر الحديث وروى طاووس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بمكانه ان يحفظ ګوره بعضو روایتو کې اختصاری بعضو کې تفصیل لیکن محدثینو خپل حکمتونه حضور ویلو مجنر خچاو کنه شګي وي
وی دا کم ځای باندې چې بولې کلي شګې لمدې دي تر کومه ځای چې رطوبت رسېدلی ده دا کنده کوي دا لمده شګه راوباسئ بیا اوبه هم واړوئ هغه بیا بهر د مسجد نبوي نه ګزار کړئ. وبه قال حدثنا بذلك أبو بكر بكار بن قتيبة البكروي قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس بذلك وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا. وبه قال حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن سمعان بن مالك الأسدي وعن أبي وائل عن عبد الله دا وقد روي سره تاسو پوه شوئ ما چې درته ویلو کې ویل چې کمال خو سړی دا کوي چې اول مرفوع روایت راوړي بیا موقوف روایت راوړي بیا تعامل او فتوی د صحابه راوړي. ګوره دا د ابن مسعود موقوف روایت راوړي ان قال بال عربي في المسجد فامر به النبي فصب عليه الدلو مما ثم امر به فحفر مكانه چې څومره خاوره شګه لمده ده دا ټوله راټوله کوي او بارې ګزار کوي. قال ابو جعفر فكان معنى قوله ان الارض لا تنجس. وی ګوره امام طحاوي وی دا چې نبی علیه السلام چې ځمکه پلیتېږي نه انها لا تبقى نجسه اذا زالت النجاسه منها دا باقی نه پاتې کېږي نجسه چې ازاله د نجاست ورنه وشي. دې معنا دا نه ده لا انه يريد انها غیر نجسه دې معنا کلم دا نه ده چې دا پلیتېږي نه ولې چې ګن پې پروتې پلیته ده که نه ده یعنی که دا ګندې تې لرې کله که نبي پاک صحابي ته وایي شګې باندې اوبه واړه بیا ټولې لرې که نو اوس دا نجسه نه ده انها غیر نجسه فی حال کون نجاست فیها نجاست دې په ځمکه پرته یو خلک دوی دا پاک کړه دا خو لیونی هم ورته پاکه نه وایي. فکذلک قوله فی بیر بزاعه همدقه مراد او مقصد د نبي پاک ده په بیر بزاعه کې چې ان الماء لا ينجس ګوره څه کمال چې اوبه پلیتېږي نه لیس هو علی حال کون نجاست فیها د نبي پاک قول به په هغه صورت نه حمل کوي که نجاست او ګند په کوی کې پروت ده او رسول الله وایي چې دا نه پلیتېږي. انما هو على عدم النجاست فيها دا په هغه صورت حمل کوي چې نجاست په کوی کې نه وي هغه د کوی نه ویسته ده پاک کړی ده هغې نه بعد چې کومې اوبه راغلي دي دا پاکې دي بعد اخراج النجاست کوی نجس نه پاتې کېږي پاک. فهذا وجه قوله في بیر بزاعه دا هغه بهترینه توجیه وه دا هغه بهترین وضاحت و تفسیر د نبی پاک د قول په بیر بزاعه کې چې کړی الماء لا ينجسه شیء دې معنا نه ده چې ګندونه دې ډکي وغیرې پاک بعد اخراج والله اعلم وقد رأيناه بين ذلك في غير هذا الحديث. دې لپاره به اوس بلها نظاهر درته راوړي چې کله یو ځای باندې نجاست پروتي نجس و چې ازاله او اخراج د نجاست وشو بعد الازاله او بعد الاخراج هغه بیا نجس نه پاتې کېږي. یا الہ العالمین ټول طالبانو ته علم عمل